خلک غریبان نشي اخیستی که نه وسې نه رسېږي شاید موږ ورته وتلو بیا وایي چې یاره ما پیسو ورته نه رسېږي بیا یې واپس کړه کاروبار جی مخکې بل کال ریټونه سوکاوله چونکې تقریبا داسې وایي چې روزې چې بل ورته 450 460 دا حساب چلېده اثر خو چې ډېر اچېدلی ځکه چې مخکې به چې چا غوښه اخیستله خامخا چې وسوکۍ زیات اخلي چې ګرانه یې خامخا کم اخلي داسې ټیم و چې دې نه مخکې من مال نه څه خرڅوی د ریټ له وجې بالکل د 10 روپۍ طریقه نشته مهنګایي سخته لګېدلې ده دا بېر یو شی نشي پرې راکولی که دیړه دو که د نره د هغه سامان دی سبزي دو بالکل یو شی نه پرې کېږي 10 روپۍ طریقه نشته مزدوران شته اندار ورباندې ګاډۍ چلوي کله 100 روپۍ کله 200 دا ملاو شي په 9000 روپۍ وې اوس په 30000 روپۍ دي موږ ته چې کوم منافع کوله اوس موږ ته نه کوي مخکې موږ ته دوره کور جوړي په چلېدله او ډېره په مشکله سره موږ جوړي په چلېږي داڼه نه په بندېږي قیمتونه ګران سل او خلکو نه غریبانو نه پیسې ستنه دي هغه 110 روپۍ نیولې موږ مجبوري او دو مجبوري دي چې مثال موږ ته 100 روپۍ ونسي لا 10 ونسي ورکوو موږ چې خیر ده غریبان دي خو موږ چار نه په چلېږي او خلکو نه په چلېږي ګرانه ګراني ده ما سامان چې کوم ده مخکې به مې ډېر راوړو مانې چې 5 پېټۍ به مې راوړلی وو 2 پېټۍ راوړو خو هغه نه خرڅېږي همه ورځې خلک غریبان نشي اخیستی که نه وسې نه رسېږي شاید موږ ورته وتلو بیا وایي چې یاره ما پیسو ورته نه رسېږي بیا یې واپس کړه مخکې کال چې خو مهنګایي نه وه مهنګایي خو اوس ده اوس جوړه شوله اوس خوراک ته په فکر شړو مهنګایي دغسې جوړه شوه چې هېڅ شي مخه نه وینو داسې کیل مال چیرې نه وړېدلی لکه دا اوس